موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې ماته یو داسې وظیفه وښیه چې د دې ټولې دنیا نه زه ځان لا کوم. نو الله ورته وفرمایل چې ته هر وخت دې وایه چې لا اله الا الله. نو موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې دا خو عام شی دی، ټوله دنیا یې وایي. نو الله ورته وی چې اے موسی، که دا ځمکې او اسمانونه او ټول کائنات دا راغونډ کې او په یو تله کې واچې او یو لا اله الا الله په بله تله کې واچې، نو دا به پې دروند شي. یو لا اله الا الله. نو بجای د دې چې مونږه شپه او ورځ پردي بد وایو او هر سړي ته چې ګورې که خیال کړې سپی خوله پورې تړلی دی، لکه د سپي په شان غاد. دا کوتري ګورې، کوتري په دې لاره کې پراته وي، که لاره یې تېره شي ورپسې داسې پروت وي، ځان یې اوده کړی، خو چې غر د لاره تېر شي قپ آواز وکړي، بیا چې سایکل تېر شي قپ، بیا چې موټر تېر شي قپ. موږ نه هغه څیزونه دي. شپه ورځ د کوترو په شان موږ غاب. دا جبې چې کوم شیله خدای موږ ته راکړي دي موږ نه کوو. ایو بزرگ وی دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. نو جبی خدای مونږ ته راکړي دي دپاره دي چې د بل چا صفت به پې نه کړي، د بل چا نوم به پې نه هلي. سترګې خدای دې له درکړي دي چې بل چا ته به پې ګورې